چې کله دغه تهمات د صدیق کائنات په لور باندې ولګېدلو نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو صحابي هغه صحابي نومو حضرت مصطح. حضرت مصطح هغه صحابي و چې د خپل نادانه دی واجنا هغه دی عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق په خبرو کې رولو. نو دې خبرو کې روتلنې دی واجنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خالزاد ورورو یعنی ترور زویو حضرت مصطح خو قصه افک نمخ کې چې کله دا قصه نه وشوي نو ابوبکر صدیق باغې د خرچا ویر کوله دا غریب سړی چې کله د حضرت عایشه د براءت اعلان وشو نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د مصطح طرف ته ډیر زیات غمگین شو. قسم یې وخوړ چې آینده به زه توته یوه روپۍ هم نه دیر کومه یوه ګاپه خوراک به هم نه دیر کومه ځکه چې تو د ما لور باندې کائنات ټولو نه عظیمې هستۍ باندې کائنات ټولو نه صفا ښځې باندې داسې الزام ولګولو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم وخوړل. قرآن الله اکبر قرآن سی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. قسم دي نخري مل دورا خالق فضل ولا خالق دي عزت ولا خالق دي قسم نخري أن يؤتوا أولي القربى چاغاویر کی رشتہ دارانو تا والمساکین محتاجو تا والمهاجرین تا فی سبیل اللہ دی اللہ پلارے کی ولیعفو ولیصفحو پکور دے چاغے موف کی واغے درگزرو کی موفی اعلان وتو کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. آیا توسو دا نغوڑے چی اللہ تعالی توسو بخشش و مغفرتو کی واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالی بخون کے و مہربان دے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الشیطان قدمونو دغه معمولی وندې کې دوړې نه هم الله تعالی محفوظ کو. او په دې کې اشاره حضرت مصطح او حضرت ابوبکر صدیق ته وشوله. الله تعالی وی چې زه تاسو ګناهونه معاف کوم نو لہذا تاسو تم پکور دي چې تاسو د اخلاق الهیه تقاضاو کې تاسو هم معافي وکړئ او غلطي معاف کړئ. چې کله پیغمبر علیه السلام دو آیت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ووی ابوبکر صدیق وی بېشک زه غواړم چې الله یې مو مغفرت وکړي. ابوبکر صدیق دوباره وظیفه جاری کړه. اول به یې چې 1 روپۍ ویر کوله بیا یې 1 روپۍ ویر کونه شروع کړه. اول به یې چې 1 ورځې خوراک ویر کوو بیا یې 1 ورځو خوراک شروع کړو. او قسم یې وخوړو قسم مې دې وي په رب ذوالجلال باندې دا وظیفه به زه چېرته هم باندې نه کوم. او کوم قسم یې چې زوړ خوړلی و د هغې کفاره یاد وکړه. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
الدنیا والآخرة هغه خلق چې هغه الزام لګئی په داسې بیبیانو په داسې ښځو باندې چې هغه صفا سوتراوي بې خبره دي صحیح مسلمانان دي لعنوا فی الدنیا والآخرة دغسې خلقو باندې لعنت ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ولهم عذاب عظیم اده د پوره ډېر غاټ غاټ عذابونه دي یوم تشهد علیهم السنتهم په هغې ورځ باندې به دوی ته عذاب میلاویږي چې په کومې ورځ باندې ګواهي ورکوي اده ژبې و ایدیهم صرف ژبې نه بلکې اده لاسونه هم و ارجلهم او دې پښې هم په دې خبره ګواهي ورکوي چې دا ګنده خلق دی بما کانوا یعملون چې څومره غلط پلات کارونه یې کړي دي د هغې ګواهي به ورکوي عزتمندو نن موږ څومره خپل لاسونو او پښو خیال ساتو د ژبې د ژبه به بیا موږ په لپیټ کې نه وي ګوره دا به الله په اختیار کې وي او دا به ډایرکټ خبرې بیانوي ډایرکټ به قرآن الفاظ دي چې دا به ګواهي حقه کوي چې دې په ما باندې دا درویغ یعنې دا درویغه ګواهي را باندې کړي دا الزام په مسلمانان لګولی او دا زیړې کړي دا بکوسې کړی ژبه بویایي لاسونه بویایي چې دې په ما باندې دا ګناهونه کړي دي او پښې بویایي چې دې په ما باندې دا ګناهونه کړي دي دا ټول به صفا سوترا شي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين دو آغا ریز دا چه اللہ تعالی بوئی دے عمالو پورا بدلا ویر کی او آغی ٹیم کے بو دے پویشی چه اللہ تعالی برحق دے رشتن کے دے ظاہرون کے ہار یوسی ظاہرون کے دے سچ دے دی رشتے ہو دے الخبیثات للخبیثین الزام لگی دلده پا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بونده عائشہ صدیقہ سوک دا دی پیغمبر بی بی دا لہذا دی پیغمبر پشان کے دان دا چھ دی پیغمبر بی بی حقا گنداوی زکا چھ الخبیثات للخبیثین گندا شزی دی گندا و سڑے و سر سمیجی گندا شزی دی گندا و سڑے و سر خوشولی وی ها ایدی دی واجنا نن سبو چه سومرا گندا لکون وی اغا شزی خوشوی زکا چه شزیم گندا وی که ایماندار سڑے وی اغا سکن خوشوی نو قرآن دا فیصلہ کری دا الخبیثات گندا شزی چه سومرا دی للخبیثین اغا دی گندا و خالقو دی پورا دی گندا و لکونو دی پورا بس گان دی گان سر خوشول وی ایده دی واجه نا چه پاولود که دی کلا اخپل لور ای گندا الک نوم اخستن شروع کی نو پویشا چه ایمو بچه گندا شوی دا خوشوی دا